دا یوه نیکي به څومره قیمتي وي. په ورځ د قیامت به د یوه سړي یوه نیکي کموي، هغه به راسي پلار ته به ودرېږي، پلار به یوه نیکي نه ورکوي. الله تعالی به وایي ته وګوره، په خپل شناختهو کې وګوره، یوه نیکي پیدا که تا ته جنت درکوم، بس په یوه نیکي باندې مانده یې. هغه سړی پلار ته راځي، پلار جواب ورکوي، مور ته راځي، مور جواب ورکوي، اولاد ته راځي، اولاد جواب ورکوي، قریبانو ته راځي، هغه جواب ورکوي. لیکن یو کس به داسې وي چې هغه به د الله تعالی په ټوله زندګي کې به یوه نیکي کړي، هغه ته چې راسي هغه به دا خپله نیکي ورکړي او هغه به دا ووایي چې زه خو په دا یوه نیکي باندې جنت ته نسم تللی، دغه یوه نیکي د تې در واخلي. دی به د الله تعالی و حضور ته پیش دی، هغه نیکي به ورته راوړي. الله تعالی به وایي دا نیکي چا درکړه؟ دی وایي له پلاره جواب سوی یم، له موره جواب سوی یم، له اولاده جواب سوی یم، له عزیز و قریبه جواب سوی یم. ستا هغه پلانکي بنده را کړی ده چې هغه صرف کړی دغه یوه نیکي ول. نو الله تعالی به د دې یوې نیکۍ په خاطر باندې دی هم و جنت ته بوځي. هغه چا چې احسان ورسره کړی دی د یوې نیکۍ، هغه کس به هم الله تعالی و جنت ته بوځي. ګوره یوه نیکي دومره قیمتي ده د قیامت په ورځ باندې، لیکن درکوي یې بیا څوک نه، پلار یې هم نه درکوي، مور یې هم نه درکوي، اولاد یې هم نه درکوي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. الله اکبر. پلار به له زوی څخه منډې وي، زوی به له پلار څخه منډې وي، مور به له اولاده څخه منډې وي. څومره عظیمه رشته ده، تاسو څه اندازه ولګوئ. مور پر موږ تاسو باندې څومره شفقت لري، لیکن بیا دې هغه مور نه پیژني، دغه مور به بیا ته نه پیژني، دغه نازولی پلار به ته نه پیژني، دغه نازولی اولاد چې په دنیا کې تا په څنګه رقم د ده دپاره روپۍ ګټلي دي چې د یو شي خیال به دې هم نه ساتئ، بیا دې دغه اولاد هم نه پیژني. لیکن قیمتي یوه نیکۍ څومره قیمتي ده.